یو بزرگ فرمای ز په یو لار را تیریدم چې اومه قتل لړم دومره په تیزی سره روان دی چې دا لړم سکی دومره تیزی سره روان دی وای ما د دې لړم تماشه کوله ننداره مې کوله نظاره مې کوله چې دا سکی چرته روان دی و زم دی لړم پسې شم دی بزرګانو له الله یو خپل طبیعت ورکړی یو خپل حساب کتابي د هر سنه یو عبرت د هر سکی چې کم دی غور او فکر کوي زما عزتمندو دی لړم پسې دا بزرګ را روان دی دا لړم روان دی مخې ته سین راغی زما عزتمندو اوس دې ته ګوري چې دا به د سین نه اوړي څنګه په الله یې کینو کې شمشتۍ رااله شمشتۍ د دې اوبونه الله راویستله او دغه شان دی سین سیټ ته شوله او هغه لړم د دې شمشتۍ د پاسه کېناستو او زما عزتمندو روان دغه لړم د شمشتۍ د پاسه ناست دی او روان دی او د سین نه پورې غاړه دا زما عزتمندو دا لړم واړولو او الته دا لړم کوس کو او د هغې نه بعد هغه شمشتۍ روانه شوله واپس لاړه اوس مخکې څه منظر ویني چې زما عزتمندو په دې ځنګل کې یو نوجوان یو سړی پروت دی او خوب کوي او دا دی یهودي اوس الله جل جلاله د هدایت فیصله را لېږلې ده دته هدایت کوي الله پاک د هدایت فیصله را لېږلې ده نو زما عزتمندو اوس دا سړی لګی دی خوب کوي او دی پسې مار را روان دی چې دا مار دی سړي له ټک ورکي او دغه لړم راغی هغه مار له ټک ورکو په همغه ځای باندې هغه مار ووجلو نو چې په دې کې دا کس را پاسېدو چوهو لړم دی نو هغې د وجلو کوشش کولو زما عزتمندو دی بزرګ ته نه لاس ونیولو چې دې لړم خو ستا زندگی بچ کړه د دې لړم په ذریعې سره خو الله تا ته دوباره ژوند درکو هغه سوچ کې لاړو چې ښه هغه الله زه منم نه هغه الله طرف ته زه راځم نه د هغه الله عبادت کوم نه او هغه الله زما دومره خیال ساتي په هغه ځای کې کلمه ویلو مسلمان شو چې نن الله موږ وپېژنو ما او تا مونځ نه کوو الله بیا مو خیر دی ورکه بچې ورله ورکه الله درنه بیزو پیدا کی الله درنه داسې ماشوم پیدا کی چاته ښودلی نشي تا څومره منځونه قضا کو تا څومره د الله نافرمانۍ وکړي تا څومره د والدینو نافرمانۍ هر انسان ته خپل اعمال معلوم دي چې موږ تاسو څومره الله راضي کړی څومره الله خفه کړی امام ابو حنیفه رحمه الله نام ہی کافی ہے تر ماسختن نه به ودرېدو په مانځه باندې او تر سحره پورې به دا آیات لوستو وامتازوا اليوم ایها المجرمون او زما عزتمندو جړل به وې د قیامت پر ورځ به اعلان کیږي اجي سي نن خو ته په خپل حج باندې مغرور یې نن ته په خپل علم باندې مغرور یې نن ته په لګو ډیرو رجوع باندې مغرور یې نن په لګ ډیرو منځونو باندې زما محترمو د الله په ذات مې دې قسم وي د غرونو برابر به هغه خلکو اعمال کول وای ما هیڅ تیارې نه دی ما هیڅ هم نه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مرګ وخت یې دا ګیره داسې نیولې ځنقدن هو یا الله سفر ډیر طویل دی خبر دی حشر دی پولیس سرحد دی ستا مخې ته ودرېدلي زما محترمو ټوله زندگی د قرآن او حدیثو خدمات یې کړي 80 کروڑ عوام د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب پسې روان دي د امامانو امام ابو حنیفه رحمه الله ما او تاسو کړي یو منځ کو بزان نه بیا بزرګ ښکاري نور راته ټول د منافق زامن ښکاري نور ټولو ته بیا دا تندې داسې راچولي او هغه ټوله شپه په څه کې تېروي وامتازوا اليوم ایها المجرمون وایي د قیامت په ورځ به الله اعلان کوي چې د مؤمنانو نه مجرمان جدا شي هسې نه د مسجد امام قاري صاحب طالب صاحب مولانا صاحب اجي صاحب دا چېرته د مجرمانو په سب کې ولاړي مقتدیان به ورته وایي مولانا صاحب څنګه چل خو یاره ما خو به تاسو ته واعظ او نصیحت کول خو ما به په خپل عمل نه کولو زما محترمو ډېر سخت مراحل دي ډېر سخت دا په موږ او تاسو باندې را روان دي د الله سره صلح وکړو انشاءالله خپل رب راضي کړو انشاءالله د خپل رب سره صلح وکړو انشاءالله الله نن هم زموږ او تاسو د توبې په انتظار